بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. رمضان المبارک میاشت روژه بغیر د شرعي عذر او بغیر د واقعي عذر نه پرېږدل او یا متول ناجایز او حرام دی او یو ډیر غټ دینی نقصان ده. دومره غټ نقصان چې سړی د هغې بیا تلفي نشي کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده: من افطر یوما من شهر رمضان من غیر رخصة رخصها الله او من غیر مرض لن یقضیه صیام الدهر کله و ان صامه. یو کس چې د رمضان روژې ایواریز پرېږدوي بغیر د عذر او بغیر څه د بیمارۍ نه، د سړی که ټول عمر د یوې روژې بدل کې روژې نیسي د یوې روژې بدل به نشي پوره کوله. البته که یو سړی رمضان المبارک په میاشت کې شرعي عذر لري یا مریض د بیمار ده، خو داسې بیمار چې صرف وهم وسوسه نه وي، واقعي طور باندې یو ماهر ډاکټر او طبیب هغه ته دا تجویز کړي وي چې که ته روژه ونیسې نو تا ته نقصان پیش کېدلی شي، بیماري دې وژدېدلی شي، یو عضوه دې تلف کېدلی شي، او یا هغه دومره کمزوره وي چې د روژې چې کوم تقاضې دي خوراک نه کول، شاک نه کول، نشي پوره کوله، شدید تکلیف وي، ته برداشت نه بار وي. دغه رنګې مریض دپاره او یا یو سړی په سفر باندې وي مسافر دپاره، او یا یوه ښځه هغه په خېټې باندې اولاد لري د هغې اولاد حفاظت دپاره یا خپل ځان حفاظت دپاره او یا خپل وړه بچی ته شیدې ورکولو په غرض باندې، دې صورتونو کې یو مسلمان ته بیا د روژې افطار کول جایز دی چې روژه د نه نیسي. فعدة من ایام اخر چې کله بیا ورته مکامله شي، مرض ختم شي، سفر نه واپس شي، نو بیا به د هغې بدل کې چې څومره روژې ورنه پاتې دي هغه قضا کوي. په مریض او مسافر کې یو فرق دا ده چې مریض د ریز شورونه ابتداءً هم روژه افطار کولی شي چې نه ونیسي، او که شروع کې روژه نیولې وه خو منځ کې ورته مشکل پیش شو، بیماري لاحقه شوه ورته، منځ کې هم روژه ماتولی شي. مسافر دپاره دا اجازت خو شته چې صبح صادق دا په کور کې نه کی تیر، بلکې صبح صادق په ده باندې په سفر کې راشي، ځکه چې کوم سړی په هغه باندې صبح صادق په کور کې کېږي نو هغه ته بیا روژه ساتل ضروري دي. صبح صادق چې ور باندې په سفر کې راغلو نو دا د ابتداءً روژې نیت نه کوي، روژه د نه نیسي. خو که یو سړي په سفر کې روژې نیت وکړو روژه یې ونیوله نو اوس سفر د وجې نه ده ته یې روژې ماتول بیا جایز نه دی. یو خو دا چې په سفر کې ورته تکلیف پیش شو، بیمار شو، بیماري خو بل شی ده، خو سفر د وجې نه بیا دا روژه ماتوله نشي. البته که په سفر کې روژه نیولې وه او په سفر کې بیا ماته که نو روژې ماتول ورته جایز نه و، قضا به یې کوي، کفاره ور باندې نه وجبېږي، خو د ماتولې په خپله باندې ناجایز کار وکړو. کوم مریض چې د هغه مرض داسې وي چې آینده کې د هغه صحت امکان نه وي، لکه شوګر بیماري ده، شوګر بیماري داسې ده چې دا ریز پورې زیاتېږي خو کنټرول کېږي نه، ده ته یوه موقع داسې نه میلویږي چې د ژمي په لانډو ریزو کې سړه په موسم کې دا روژې ونیسي، یا آینده کې څه وخت کې هم دته مکامله وشي. یا بل داسې مریض ده، دمې مریض ده، د سیبندۍ مریض ده چې د هغه مرض ډاکټر ورته دا ویلي چې بس تا به د دې لپاره ته دوا استعمالوي، د نور علاج نشته، یعنې داسې مرض چې هغه دایمي وي. او داسې عمر رسیده شخص چې هغه د ډیر عمر د وجې نه او یا اتیا کالو کس ده،
د عمر زیاتوالی د وجې نه هغه کې روژې ساتلو قدرت نشته، طاقت نشته. بیا چې کوم سړی عمر کم زیاتوالی د وجې نه روژه نشي نیولی نو هغه په واپس بیا نرسي، ځکه انسان عمر خو نور هم زیاتېږي، نو د دې دپاره یې روژې ساتلو امکان نه وي. دا قسمه دوه کسان دا په خپل ژوندون کې فدیه ورکولی شي. څومره روژې ورنه پاتې دي د هرې روژې 2 کیلو ګندم یا د هغې قیمت مثلا نن سبا وخت کې 50 روپۍ کیلو ده، نو د یوې روژې به 100 روپۍ ادا کوي. چې کوم مریض د هغه مرض صحت امکان نه وي یا کوم شیخ فني عمر رسیده بوډا چې عمر د وجې نه هغه روژه نشي نیوله نو هغه په خپل ژوندون کې به د روژې په بدل کې د هرې روژې په سر کې یوه فدیه 2 کیلو ګندم 100 روپۍ ادا کوي. که مریض د مرض نه صحتیاب شو او د فدیه لنډه کړې وه نو فدیه به یې په صدقې کې لاړه شي، دا به اوس بیا یې روژو قضا کوي، ځکه اصل په روژې کې یا روژه نیول دي او یا د هغې روژې قضا کول دي. دغه رنګې مسافر چې سفر نه راواپس شي نو دا به په کور کې د دغې روژو قضا کوي. خو مریض او مسافر ته چې د مرض او د سفر نه افاقه کېدلو نه بعد د څومره ریزو دته موقع میلاو شوه آی د په ذمې وجبېږي. مثلا یو سړي روغه میاشته په سفر کې تېره کړه او یا یې روغه میاشته په بیمارۍ کې تېره کړه. روغه میاشت په سفر کې مطلب دا وي چې په یوه ځای کې 15 ورځې نه تېروي. لکه سفر پرون تفصیل مې درته بیان کړی، شرعي مسافر اخته یایي چې هغه مدت مسافت کې 15 دن نه کم اقامت کوي. د کوم چې بار خلک اوسېږي د شرعي مسافر نه دي هغه به روژه نیسي. خو کوم سړی چې په یوه ځای کې 15 دن نه کم اقامت کوي نو بیا هغه نه بل ځای ته لاړو 10-15 دن نه کم هلته کې تېروي څه بل، دا ټول میاشت مسافر او یا ټوله میاشت مریض و. رمضان چې ووته نو دته مرض نه صحت میلاو شو او یا سفر نه کور ته راغلو. په کور کې دته چې څومره ریزې میلاو شي د هغې ریزې روژې د په ذمې باندې راغلی. مثلا 10 ریزې دا ژونده و بیا مړ شو نو د 10 ریزې کومې چې دته موقع میلاوه او د قضا نه وه کړې دې روژو په ده باندې وصیت کول واجب دی. دا به د خپل زندګۍ په آخري وخت کې یا په کاغذ ولیکي او یا به خپل وارث ته دا خبره وکړي چې په ما باندې 10 روژې پاتې دي هغې به تاسو فدیه ادا کړي. وصیت کول یو داسې د شریعت حکم ده چې په نن سبا وخت کې تقریبا متروک العمل ده. ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه وصیت کوي. حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک ده چې یو مسلمان سړي دپاره دا لایق نه ده له شیء یوصي فیه چې هغه په ذمې څه شی وي او دا په هغې کې وصیت کول غواړي ان یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبة عنده. د دپاره دا مناسب نه دی چې دا په کور کې 2 شپې داسې تېرې کړي چې د څنګ ته وصیت لیکله شوی نه وي، ځکه انسان خو هېڅ پته نه لګي. د 2 شپې هم صرف به طور محاوره دي، مطلب ده چې یو ساعت دم داسې نه تېروي چې د خپل وصیت لیکلی نه وي، ځکه وصیت خو د الله حقوق دي یا د خلکو حقوق دي، آی د په ذمې پاتې دي. که دا دنیا نه لاړو مرګ نه بعد خو بیا د حقوقو ادایګي سزا په صورت کې کېږي، بیا به تا نه انتقام خوستلی شي. وصیت کولو طریقه دا وي چې سړی په یو کاغذ باندې خپل طرف نه یو تحریر ولیکي. په اول کې خو حقوق العباد ذکر کی، ما باندې فلانکي سړي دومره قرضه ده واجب الادا، او که د په چا باندې قرضې وي د هغه لیکل هم ورته ضروري دي، ځکه چې دغې کس چې چا په ذمې پیسې وي او د هغه پیسې هغو ته ورمفکړې نه وي نو د مرګ نه بعد د پیسې د ورثاو ته منتقل کېږي. ورثا خو د نه علاوه خلک دي، نو لکه څنګه نورو خلکو په ذمې د پیسې دي د هغې حفاظت په ده لازم ده. د پیسې چې کوم چا ته پاتې کېږي ورثاو ته د هغو حق او د هغو پیسې حفاظت کول هم په دې باندې حق ده. نو دا به خپل ورثاو ته دا نشاندهي کوي، یا خو دا په صحت حالت کې چې روغ وي تندرست وي خلکو سره د احسان کوي، چا باندې قرضه ده ورته معاف دی کی نیکه او ثواب کار ده. خو که ورته معاف کړې نه ده نو دا قرضه به د ورثاو ته منتقل کېږي، د باندې واجب دی چې دغې پیسو ورثاو ته نشاندهي وکړي چې ما فلانکي کس باندې پیسې قرض ده. نو اول نمبر به حقوق العباد ولیکي.
دویم نمبر حقوق الله، مثلا زکات نه ده ادا کړه، حج ور باندې پاتې ده، نظر یې کړه او آی نه ده ادا کړه، روژې ورنه پاتې دي، هغې فدیه بلنډوي. د روژې په حکم کې د موږ فقهي کتابونو المنځ هم لیکله ده. که یو سړي نه المنځ پاتې و او د هغې قضا یې نه وه کړې په آخري عمر کې، بیا دا د هغې قدرت نه لري، نو دا سړی به د هغې لمنځونو هم وصیت وکړي چې ما په ذمې باندې 2 لمنځونه، 15 لمنځونه یا 10 ورځې او یا 1 میاشت المنځ پاتې ده، هغې به تاسو فدیه ادا کړي. د مړ کېدونکي کس چې کله وصیت وکړي، هغې نه بعد ورثاو باندې واجب دي چې د هغې مال په 3 حصې کې، دا حقوق الله او حکم ده. حقوق العباد خو به پوره کره ادا کوي. مثلا یو سړي ور باندې 1 لک روپۍ قرضه ده او دا چې مړ کېدو نو ټولې ورسره 1 لک روپۍ دي، نو دا ټول 1 لک روپۍ به قرض خوا ته میلویږي، بیا ورثاو ته نه پاتې کېږي. په حقوق العباد کې 3 حصې کې به ورثا یې د وصیت نفذ کوي. څومره و د وصیت کړه ده چې ما نه روژې پاتې دي، المنځ پاتې ده، نظر پاتې ده، زکات پاتې ده، حج پاتې ده، نو د په مال کې که انتهایی مال نه د ټول شیونه ادا کېدلو نو خو ادا به یې کړي، او که نه ادا کېدو چې څومره ادا شو به ادا کړي. مزید که ورثاو خپل طرف نه تبرع او احسان کولو، نو تبرع او احسان باندې بیا ورثه نه دي نیولي. حمایت طرف نه صدقه هم کولی شي، هغه پسې سال و ثواب هم کولی شي، پیسې هم لنډولی شي، صدقې هم کولی شي، خو قانوني طور باندې ورثه د خپل دغې مرده طرف نه چې هغه وصیت کړی وي به شرط یې کړي. ځکه چې کله د کس وصیت نه وکړي، بیا په ورثاو باندې سره په تهایي کې هم نه ده واجب، بس د دا شی به ځان سره آخرت ته یولو، هغې به اوس ورنه حساب غوښتلی شي، دا ټولې پیسې به ورثاو ته پاتې شي. نو په فدیو کې یا په مالی حقوقو کې سړي دپاره وصیت کول دا همه خبره ده. دا محتاط سړي کار وي چې کوم څوک د آخرت کې الله رب العالمین نه ویره کوي، خوف کوي، نو هغه ځان دپاره په دنیا کې څه شی نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم دا خبره کوله چې زه دا نه غواړم چې الله سره ملا شم په داسې حالت کې چې په تاسو کې په ما باندې چا څه پور پاتې وي، څه بدل در باندې پاتې وي، ځکه آخرت کې به چا پور بدل لنډول مشکل کار وي. نو چې کله یو سړی هغه یا شیخ فني یا مریض نه روژې پاتې شوي دي، د هغې فدیه د خپل ژوندون کې هم لنډولی شي، او که په ژوندون کې نه که لنډه، نو بیا به دا کس وصیت کوي او وصیت نه بعد به د مال تهایي حصې نه د فدیې ادا کولی شي. نو یوه مسله په نن تعلیم کې د روژې په مسایلو کې چې کوم چاته یې روژې افطار کولو گنجایش ته اجازت شته ده، او چې کوم چاته گنجایش او اجازت ته هغه به وروسته هغې سره څه معامله کوي. یوه مسله دا شو. ګرانیږي خو نه ډېرې مسلې که نه، اسانې دي. دویمه مسله په رمضان کې یوه خو یو فرض حکم ده د رمضان شریف چې په هغې کې روژې ساتل دي، نو هغې څه احکامات مخکې تعلیم کې هم ذکر شو. دویم حکم په رمضان شریف کې د نورو میاشتو نه علاوه قیام اللیل ده، تراویح مونځ چې ورته ویلی شي. تراویح مونځ نبی علیه صلات وسلام په خپلې زندګۍ کې په 3 ځلې مسجد نبوي کې صحابه کرامو سره کړی. بیا هغې نه بعد نبی علیه صلات وسلام تراویح مونځ خلکو سره په جامع نه ده کړی. نبی علیه صلات وسلام دنیا نه تشریف وړلو نه بعد صحابه کرامو به ځان ځان ته بېله تراویح لمونځ کولو. مختلف روایات دي د صحابه کرامو تراویح مونځه متعلق. بعض صحابه کرامو نه 8 رکعاته نقل دي چې هغو به 8 رکعاته کولو، بعض صحابه کرامو نه 11 رکعاته دي، په دې 11 رکعاتو کې به 3 وتر دي، نو هغه هم 8 جوړېږي. او بعض صحابه کرامو نه 21 رکعاته دي، او بعض صحابه کرامو نه 23 رکعاته دي. 23 رکعاتو کې 3 رکعات به د وتر دي، نو 20 رکعات تراویح جوړېږي. او بعض روایاتو کې 39 رکعات دي، په 39 کې 36 رکعات تراویح دی او 3 پکې وتر دی، او بعض کې 41 دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د خلکو د مختلف قسم طریقه ولیده،
نو په زړه کې وداعیه پیدا شوه چې د خلک بیل بیل ځان ته لګیا دي، منځونه کوي، تراویح کوي، څوک کم او څوک زیاته. نو که یوه قري څټ ته د ټول خلک په جامې ودرېږي او قري هغو ته تلاوت کوي، د په ګاډه لمونځ کوي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلک راجمع کړو او یوه قري پسې څټه نه ودرولو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو قري پسې د خلک ودرولو نه بعد 20 رکعاته تراویح مونځ وکړو. بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه رنګ عمل کول نه بعد دا خبر صحابه کرامو کې دغه رنګ جری شوه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کا په خپل زندګۍ کې 3 ورځې نه زیات د جامع تراویح نه دی کړی، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په جماعت سره د تراویح مقدار هم 100 پورې ډیر صحیح سند سره حدیث موجود نه دی. خو خود دا خلیفہ راشد سنت دام داسې قابل اتباع ده لکه څنګه پیغمبر سنت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. تاسو باندې اما سنت او اما طریقام نیول لازم دي، او د ما نه بعد د ما خلفای راشدین د هغو طریقام په تاسو باندې نیول لازم دي. امام ابو یوسف رحمه الله د خپل استاد امام ابو حنیفه رحمه الله نه سوال وکړو چې حضرت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې 20 رکعات تراویح په جامع سره وکړو، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه داسې خبره معلومه وه که خپل طرف نه 20 رکعات شروع کو. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر ښایسته جواب ورکړو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چونکې دا باب د عباداتو ده، نو ظاهره ده چې صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ټول عمر تیر کړی د شپې ورځې سفر او حضر کې پاتې شوي دي، خاص کر د خلفای راشدین خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر نږدې پاتې شوي دي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته به څه معلوم خامخا وي چې د 20 رکعاتو هغې انعقاد کولو. که عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته بالفرض و تقدیره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه 20 رکعات کېدل معلوم نه وي، هم خود عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سنت هم موږ تاسو دپاره مشعل راه ده. لہذا په دې کې دا تشویش کول نه دی پکار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحیح سند سره 20 رکعات تراویح ثابت نه دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا سنت موږ تاسو دپاره عمل کول دپاره کافي ده. د تراویح وخت مسختان مونځ نه بعد شروع کیږي، لہذا که یو سړي مسختان مونځ نه وکړه او تراویح وکړو، نو دا به لمونځ نه بعد تراویح بیا راګرځوي، ځکه د مسختان لمونځ نه مخکې تراویح کول غیر معتبر دی. یا یو سړي مسختان مونځ وکړو خو ورته پاته نه و، بیا اوداس یې وکړو، بیا هغه نه بعد اوداس وکړو تراویح یې وکړو، نو د مسختان لمونځ نه بعد تراویح کول د ټولې تراویح د غیر معتبر دی. اول به مسختان لمونځ کوي، یا یو سړی جامع مونځ نه پته شوی ده، امام فرض لمونځ کړی او د دا سوچو چې زه به فرض وروسته وکړم، اول به تراویح وکړم امام سره، نو د دغه تراویح د امام فرض نه بعد چې د فرض نه دی کړی غیر صحیح دی. البته که یو سړی امام ته د وترو په حالت کې ورسېدو، فرض د کړي و، وترو نه بعد تراویح کول جایز دی. البته صحیح طریقه ده چې اول سړی تراویح وکړي بیا وتر وکړي، خو که یو سړي اول امام سره وتر وکړو هغې نه بعد ځان د تراویح کوي، نو بیا هم د تراویح صحیح کېږي. خو د مسختان مونځ نه بعد به وروسته کوي، مخکې به یې نه کوي. د مسختان مونځ نه مخکې تراویح کول صحیح نه دی. نرینه‌و دپاره په جومات کې تراویح کول دا سنت مؤکده علی الکفایه دی. سنت مؤکده علی الکفایه دا معنی چې په جومات کې د تراویح جومات قیم کول دا په ټولو خلکو باندې سنت په درجه کې ضروری دی. که یو جومات کې بالکلیا د سنت جومات نه کېدو، نو دغې ټولې محلې خلک د ترک سنت چې څومره ملامتیا ده هغې مستحق دی. او که په جومات کې تراویح جومات کېدلو مسجد کې او ځینو خلکو بیا په کور کې تراویح سنت ځان ته بیله کولو، نو هغو دپاره بیا ترک سنت ګناه نشته، هغو دپاره ټیک دغه کور کې بیله به تراویح لمونځ کولی شي. خو په جومات کې تراویح جومات قایم کول دا سنت مؤکد دی. په تراویح کې یو ځل قرآن مجید ختم کول دام سنت مؤکد دی. علامه زیلعی رحمه الله فرمایي چې قرآن مجید په تراویح کې ختمولو ښه صورت دا ده
چې هر یو رکعت کې 10 آیتونه تلاوت شي، ځکه چې د روژې میاشتې چې کله پوره میاشت وي نو په 10 ورځو کې 600 رکعاته جوړیږي او د قرآن مجید آیتونه 6,000 نه څه پاسه دي، نو چې په 600 رکعاتو کې په هر رکعت کې 10 آیات کم و بیش کله 11 شي کله 12 شي، نو په دې کې د ټول قرآن مجید آیتونه به په اسانه طریقې سره ادا کړل شي. نو دلته کې چې کوم د 20 رکعاتو کې روزانه ثواب پاره یا پرایل شي تقریبا د هغې ترتیب مطابق جوړیږي. دې نه علاوه که په 5 ورځو کې په 10 ورځو کې په 3 ورځو کې هم چا تراویح کې ختم کولو نو هم ټیک ده، خو یو ځل په تراویح کې قرآن مجید ختم کول سنت مؤکد دي، هر چاته پکار دي چې هغه په تراویح کې یو ځل قرآن مجید ختم کړي. زنانو دپاره په کور کې تراویح کول علی الانفراد ځان ته بیله کول سنت دی، لهذا ښځه په کور کې تراویح ځان ته بیله کوي. دریمه مسله د رمضان المبارک په مسایلو کې هغه د اعتکاف ده. اعتکاف مسنون د رمضان المبارک په آخري عشره کې چې کله د 20 رمضان سترګه ډوبیږي د هغې نه مخکې ځکه د 20 رمضان سترګه ډوبېدلو نه بعد د اعتکاف دورانیه شروع کیږي تر د شوال میاشت کتلو پورې، چې شوال میاشت وکتل شي خوا انه ورځې وي او 10 ورځې وي نو دې ته مسنون اعتکاف ویلی شي. نبی علیه الصلاة والسلام په خپل زندګۍ کې مسنون اعتکاف همیشه کولو. توازل نبی علیه الصلاة والسلام نه مسنون اعتکاف پته شو څه عذر دی وجې نه، بیا نبی علیه الصلاة والسلام دغې 2 ځلې اعتکاف قضام کړې وه. سنت اعتکاف کې یو سړي دپاره دا نیت کول پکار دي چې د 10 ورځې به زه په جومات کې پاتې کېږم او جومات نه به زه بار نه وځم. که کوم چا په دې 10 ورځو کې د څه ضرورت دپاره یې وتلو استثنا کړې وه چې یاره ما والد صاحب بیمار ده یا کور کې څه ضرورت ده، که داسې څه سانحه پیښ شوه واقعه پیښ شوه نو بیا به زه د اعتکاف نه وځم، نو بیا دا اعتکاف مسنون نشي پاتې، دا نفل اعتکاف شي. نفل اعتکاف کې بیا قضا او د هغې متېدل نه وي، نفل اعتکاف 1 ساعت هم کېدلی شي. مسنون اعتکاف چې څوک مات کړي نو د کومې ورځې اعتکاف چې مات کړه د هغې ورځې اعتکاف د رمضان نه بعد یوې روژې سره په دې باندې واجب شي، بیا به دا سړی دغې اعتکاف قضا کوي او په نفل اعتکاف کې قضا نه وي. نو لهذا سنت اعتکاف چې څوک کوي هغه به دا نیت کوي جزمن چې زه به دغه 10 ورځې ټولې په جومات کې تېروم. جومات نه که دا 1 ساعت دپاره هم بار ووتو بغیر د عذر نه بغیر د ضرورت نه، یا خو طبعي ضرورت وي مثلا پیشاب او بول کول دي دنه بغیر، خو دا خو یو ضرورت د هر انسان ته پیش کیږي، او یا یو شرعي حاجت مثلا بیا اوداسه شو یا په حالت جنابت کې و نو بیا اوداسه سړی لمونځ نشي کولی او په حالت جنابت کې هم سړی په جومات کې نشي پاتې کېدلی، لمونځ نشي کولی. شرعي حاجت دپاره که بار وځي نو دې دپاره یې وتلو ګنجایش شته. شرعي حاجاتو نه یا طبعي حاجاتو نه علاوه یو سړی جومات نه چې بار په خطایه کې ووتو او یا قصدن ووتو د اعتکاف مات شو. چې کله اعتکاف مات شي نو د هغې ورځې اعتکاف به د رمضان نه بعد بیا قضا کوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.